د پاکستان او سعودي معاهده وشوه چې په پاکستان حمله به په سعودي حمله او په سعودي حمله به په پاکستان حمله. خو زما دا یو خبره واوره چې انشاءالله به دا بر پاکستان دپاره ډېره یو غلطه فیصله ثابتېږي او دا چارې خرڅ نشي کېدی. دا زموږ دپاره ښه فیصله کېدی نشي. خو زه په تندر یو له موږ پاکستان څه کوو، موږ خو په کیاسې په دوزخ کې وخت تېروو، موږ پاکستان غیو. هر سړی په خپلو منډو تړلو کې دی. که موږ ووایو چې عمران خان نو زموږ داسې پښتانه دي چې راپاسي او موږ ته بدې ردې ووایو، موږ به صحیح ده موږ اړو عمران خان یادو نه. د عمران خان دورو چې پکې پښتانه په امن کې وو، بلوچستان پکې په امن کې وو، نه به تا چېته واورېده چې ډرون وشو، نه چېته دماکه وشوه، هر څه امن و امان. اوس پرون ټوټل 33 شهادت شوي دي پښتونخوا کې. پکې د یو کور 18 کسان شهیدان شوي دي. چې کوم موږ چې په کومه خبره خفه یو، موږ که پوځ یادو یا پاکستان یادو، نو زموږ دا مطلب دی چې وروره زما په پیسو اخیستې شوي کالتوس او بارود چې د نه په ما باندې چلیږي. زما ګاونډي یو ورځ مسله وکړي، دویمه ورځ مسله وکړي، درېیمه ورځ پرې زه سورېږم. خو دغه ځای موږ له چل نه راځي. زما ګاونډي چې هغه سره به وروره وسله خپله وي، هر څه بې خپلي، او زه ورله بیا هم جواب ورکولی شم. دې ځای کې زما نوکران دي، زه هغوی له جواب نشم ورکولی. خو دا کوم خلک چې وایي د پوج او د پاکستان دا کم خلک چې ښه وایي موږ خو تنقید کوو، تنقید خو به لازمي کې. زه به له چا نه تپوس کوم چې دا کم صحافیان دي، دا کم خلک چې دی، دا چې کم د نورو پاټو والا سره ولاړ دی، یا مثال دی وایي چې په پاکستان کې پښتونخوا کې اپریشن کېږي ښه کېږي، نو خدای پاکه ته ورته خپل الواد درد وښیي، یا الله ته مخې ته بچي غوښې کړي. خدای پاک ته د دی مخې ته د دی مور پلار وتاړ کوي چې دی ته پته ولګي. د دی د څلوېښتۍ ماشومان دی خدای پاک په بم باندې والوځي چې دی دا غوښې راټولې کړي. ځکه چې موږ خو چې ووایو نو په پښتونخوا کې داسې بېغیرته مخلوق دی چې هغوی عمران خان پسې بد رد وایي. صحیح ده، وایي ورپسې، دا هر چا خپل سوچ دی، دا هر چا خپله نظریه ده. خو موږ خو صرف دا وایو چې د عمران خان په دور کې په موږ باندې امن و، او د عمران خان له تاسو ووټ مو ورکوئ، عمران خان د وزیر اعظم کېږي نه، خو تاسو امن خو راولئ که نه په پښتونخوا کې. د عمران خان په حکومت کې امن، تاسو په حکومتونو کې ولې نشته؟ زه خو ګنډاپور هم یادوم چې خدای پاک ته په دماکه کې والوځئ. د پی ټي آی چې کم لیډرشپ دی په پښتونخوا کې خدای پاک ته په دماکه کې والوځئ، سره د اسد کیسره، سره د شهریار افریدي، سره د محمد علي خان، سره د شهرام، سره د عاطفو، خدای پاک ته په دماکه کې والوځئ. خو د هغې نه مخکې ورته خدای پاک د خپلو بچو غم وښیو، بیا د وروستو دی په دماکو کې والوځي. موږ خو صرف دا وایو چې پښتون ته امن شي، امن شي، امن شي، امن شي. موږ خو صرف امن غواړو. او چې دا کم صحافیان وایي چې دا خو فوج کته، فوج بره، او عیسی کته، عیسی بره، نو خدای پاکه جولای مې نشته چې ته خواره کړم، او خدای پاکه ته ورته خپلو وړو غمونه وکړي. دا کم 32 شهادت چې شوي دي، یا خدای پاکه دی ته خپل بچي دغه شان غوښې کړي چې دی راټول کړي او په بوجو کې واچوي. خدای پاکه ته خپل مخې ته د دی رونه، د دی کشران بچی چې کم واړي، ته خدای پاکه د دی مخې ته غوښې کړي. موږ خو وروره ښه ورځونه لیده. پښتونخوا چې د ټولو نه مالداره صوبه ده، چې پکې د هېڅ شي کمی نشته، بلوچستان کې د هېڅ شي کمی نشته، دومره معدنیات دي پکې چې سالمه دنیا به راخلاصوي. په پښتونخوا کې هغه کاڼي دي، هغه معدنیات د ځمکې د لاندې پراته دي وروره، چې د سالم پاکستان نه چې ځان سره افغانستان او ایران او انډیا هم چلولی شو، خو امن پکې نه راځي. ولې پکې نه راځي؟ زمونږ بغرای مشران دي، بغرای چا چې په وخت باندې ښه ښکلی ټایم تېر کړی، زمونږ هغه مشران دي، او د داسې مشران نه به تمه نه کړي. خدای دې غرقه تباه کړي. موږ خو به خیرې کوو چې خدای پاکه ته مخې ته واړه مردار کړي، یا خدای پاکه ته مخې ته واړه پوټې کړي.